درب فرمان خستا قرآن بمانو طول احادیث مدى جانان بمانو طول احادیث مدى جانان بمانو درب فرمان خستا قرآن بمانو طول احادیث مدى جانان بمانو طول احادیث مدى جانان بمانو وڑا امور دا عمل دی قابل وڑا امور دا عمل دی قابل مسیر دا جوان کی ہر عنوان بمانو مسیر دا جوان کی ہر عنوان بمانو طول احادیث مدى جانان بمانو طول احادیث مدى جانان بمانو درب فرمان خستا قرآن بمانو طول احادیث مدى جانان بمانو طول احادیث مدى جانان بمانو لازم ملزوم بيولا بلا سرا لازم ملزوم بيولا بلا سرا سپوږ ميمانو ستورو کاروان بمانو طول احاديث مدى جانان بمانو سپوږ ميمانو ستورو کاروان بمانو طول احادیث مدى جانان بمانو درب فرمان خستا قرآن بمانو طول احادیث مدى جانان بمانو طول احادیث مدى جانان بمانو ورسی کوي د ترګ مولغيږي ورسی قدرت او هر توان بمانو طول احادیث مدى جانان بمانو اللہ جل جلالو خوک پیغمبر تا فرمائی محمد رسول اللہ تا او محمد رسول اللہ تا تمادر خیر در کڑے دے کوثر مدر کڑے دے کوثر دا خیر کثیر تے دیشی لو خیر مدر کڑے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گورا چیس چال لاس کے قرآن را غستے نو آغت اللہ دیر خیر ور کڑے دے اللہ دیر خیر دا دے پا جنائی کے اچھولے دے او دا یاد ستا کوثر دعا کے اسمدے یو دنیا کے دے او یو پا آخرت کے دے دنیا کے کوثر قرآن کریم دے عزتمندو څومره مسافرونه دي بهر ملک کې یا دلته څومره ملګري دي هغه ټول ته اول سلام وایم پس د سلام نه موږ د جنوبي سمرباغ علاقې اوسېدونکي د کلي نوم چمرتلی دی دلته کې د قرآن یوه دوره هغه روانه وه 2 میاشت کې سر ته ورسېدله چې هغې دپاره زموږ معزز شیخ چې هغه مصنف د 2 تفسیرونه دی یو تفسیر انقود الجمان او بل جواهر البحار او نوم یې دی شیخ محمد طیب طاهري چې هغه د پیټې اوسېدونکی دی هغه راغلی او دورې پړاو کړه ډېر علما کرام ډېر طلبه کرام چې دي نو هغه د دورې نه فارغ شو اخر کې به سندونه انشاءالله هم تقسیمیږي خو زموږ دا کومه مدرسه چې ده نو دا تاسو د ویډیا په ذریعه باندې لیدلی شئ دا ملګری راغلی دی شکریه ادا کوم چې دا زموږ مدرسه په دې باندې چت نشته دا کومه مدرسه چې په دغه ټیمان دی او خواته چې کوم جومات جوړ شوی دی نو په دغه باندې بالکل څه نشته او یخنۍ موسم و په علماو باندې ډېر تکلیف تېر څومره ملګري زموږ سره څه قسمه معاونت کول غواړي دا نه یو چې یاره موږ له نغدیات راکوي څوک وایي چې یاره زه چته وراچوم یا څوک د اوسپنې لپاره یا هر قسم څه معاونت وي که دغه نه وي تشه دعا زموږ سره تاسو معاونت وکړئ زموږ سره مرسته وکړئ الله رب العزت با ستاسو دا دنیا چې ده هم ښایسته کړي او آخرت هم ښایسته کړي او بله مشهوره خبره دا ده
چې دا څومره جماعتونه دي څومره مدارس دي دا ټول چې جوړیږي دا په حلال روپو جوړیږي او په هغه باندې دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله بیت الله شریف دا د هغه په وخت کې جوړېدو بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي تپوس کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دا حاتم مقام داتې ولې پاتې شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په هغه وخت کې ستا د قوم سره چې دی نو حلال روپۍ دا کمه شوه د دې وجې نه د حاتم باندې دا دیوال ونه شو نورونو دا خبره معلومه ده چې د الله په کورونو کې په مدارسو کې هغه روپۍ لګي چې هغه حلال وي نو تاسو کې څوک مرسته کوئ د ملګري سره یا زما په نمبر باندې بیا رابطه شئ کولی جزاک الله الله هم په دواړو جانو باندې خوشحال لره واخر دعوان الحمدلله رب العالمین دلته کې اوس زموږ سره بنات چې زنانه دي نو د هغو هم ډېر سندونه تقریبا د 30 پورې جنکۍ فارغې شوې نور خو درس کې ډېرې جنکۍ وي خو چې کمې هغه جنکۍ راغلې وې چې هغه علم حاصل کړی قرآن زده دی نو هغو 150 پورې جنکۍ دي او تقریبا د 200 پورې هلکان دي چې هغه علما فقیه دي په هغه کې طلبه کرام دي په هغه کې عوام الناس دي چې هغو ته به اوس سند ورکړی کېږي او هغه د شیخ صاحب خپل سند دی چې هغه سند بیا ختلی دی علمای هند علمای دیوبند ته او بیا وروسته په نږدې سلسله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه سند رسېدلی دی